ایها الذین آمنوا او ایمان والو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه کله چې आवाज وکړي شي تاسو ته اذان د پاره د مانځه پر د جمعې فسعوا الى ذکر الله منډ وای دی الله یاد تا وزر البای بیا بای پرېږي دی وی دا دویم اذان دی اول ته مراد ده اول اذان وکړ نه کړ ډېر وخت دی ویل کی کنه نو اذان چې کله وکړي شي جمعې پر ازي مندي نو موږ دا د مسلمانانو د پاره اختر رز ده دا د جمعې رز چې دا د عبادت رز ده او دی کې داسې نه چې ته دکان نه بند کې نه 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 ته خپل تجارت کوه ځکه قرآن پاک کې وایي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله منذ شو نو بس بیا ځان له تجارت کوه کنه د الله فضل تلاش کا داسې نه جنن چټي داو الکه دا چټي ځکه چې د یهودو د پاره رس چې وه هغه د خالی رز وه هغو د چټۍ رس چې وه عید به یې پکې مناولو او نصاراو د پاره چې وه نو هغه د اتوار رز ده او موږ د پاره دغه مناول چې دی خوشحالي هغه د جمعې رز ده خو زمونږ مسلمانان دې ته د بوسو مسلمانان وایي زمونږ چوټي په کومه رزه مندي اتوار په رزه مندي دا د مسلمانانو د بوسو مسلمانانو چوټي د اتوار په رزه مندي دا موږ هغو سره اختر مناوو چې موږ دغه ستاسو لکه که نه تاسو پوهېږئ که نه تا خو د نصاراو دغه دی چوټي ده هلکه که ته خامخا چوټي کوي جمعې په ورځې بیا وکړه چې ځان له مونځ پکې وکړي تلاوت پکې ځان له وکړي عبادت پکې ځان له وکړي دا خو دی او د جمعې په ورځې باندې دا د جمعې په ورځې باندې عبادت کول ډېر اجر لري کوم نفلي عبادتونه دي دارنګې تا د جمعې مونځ دی هلته کې او حدیث کی راضی څوک چې د جمعې پر ورځ منې مړ شولو نو الله به د عذاب قبر نه بچ کی الله به د لپاره به د اجر د شهید الله به د لپاره اجر د شهید ولیکي او د قبر عذاب نه به الله پاک د بچ کی مدارک کې دا لیکلي دي مدارک نو د جمعې اجر شته لکه څنګه مخکې چې کوم دی نو دا صحیح علماو خبره وکړله عالم صحیح دی نو دا د اجر دی ولیکن که عالم صحیح نه دی جمعې ورځ راغله ولی تا پکې نه مونځ نه پکې د فرض وکړل نه دې پکې تلاوت ایستونه نو څه شوله شو تا لپاره خو لا وبال جوړ شولو لا وبال د ځان جوړ کړلو علم دې کړ دی عمل دې په ونه کړو وبال دې ځان له جوړ کړلو او علم دې کړ دی عمل دې په وکړو نو ستا ډېر لوی اجر دی شرقاید کې دا طالب علم لیکي چې عالم شولو یا طالب علم شولو په کومې مقبره چې دو تیر شي عالم یا طالب علم په مقبره لاړله نو صلیخ ورځې د دغې نه عذاب لرې کېږي دا څه کمه خبره ده دا څه وړي کې معمولي خبره ده پوره د مقبرې والو الله عذاب لرې کړي چې دا عالم یا طالب علم د دې د وجې نه مقبرې ته تلل ښه خبره ده او بیا چې دی نو طالبان او مولیان دا چې مقبرې ته ځي د دې اجر زیات دی زیات اجر دی چې دو مقبرې ته لاړ شي هلته کې دعاګانې وغواړي فسعوا الى ذکر الله وذروا البیع بیع پرېږدئ کله چې آواز وشي دا به ستاسو دپاره ډېر بهتر وي که یی مو پوهېدونکي فاذا قضیت الصلاتو نو کله چې مونځ وشي فانتشروا واپس شئ خواره شئ په ځمکه او تلاش کوي د الله فضل یاد کړئ الله لره کثیرا په یادولو ډېرو لعلکم تفلحون شئ به کامیابه واذا رأوا تجارة او لهوا کله چې دو وویني تجارت لره یا هغه بیهوده خبرې انفضوا الیها تا نه جدا کیږي تس نس کیږي د تا نه دغې ته وترکوک قایمه تا دقه شانته پرېږدي ولاړه مفسرین لیکي چې د قحط زمانه وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه لوستله جومات کې خطبه لولي جمعې ورځ ده که نه د قحط زمانه وه خوراک نشته خلک وږی دی بار ډنډوره وولی شوله ډنډوره نو دغلته که چې کوم کسانو دو منډې کړلې
منافقین دا مفسرین لیکي چې دا منافقان تمرادو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځای باندې پرې خودلو او دو منډې کړلې ظاهره خبره چې منافقانو منډې کړلې بیا ساده لوح مسلمانانو ما منډې کړلې ځکه چې لوګي نه خلک ډنګریا کېږي که نه خوراک نشته نو آیاتونه راله زجر چې دو چې کله تجارت کو ګوري وترکوک قائما تا پرېږدي ولاړه نو په دې کې دلیل شلو په دې باندې چې خطبه به په ناستې باندې نه وایي خطبه به په ولاړې باندې وایي لیکن دا د خطبې د وجوب نه مخکنی واقعه ده هغه وخت کې خطبه له واجبه اوس خطبه واجب ده مونځ دپاره څه ده خطبه واجب ده دا د وجوب نه مخکې واقعه وه قل وایه زما پیغمبر څه چې الله سره دي خیر من اللهو و من التجاره دا د لهو او د تجارت نه بهتر دي والله خیر الرازقین الله ښایسته رزق ورکوونکی